ولا يعلم التصور من التصديق ولا بالعكس. دے وین معلومیگی تصور آسان تعریفو کے لا يعرف التصور من التصدیق. تعریف د تصور چه ده د تصدیق نه نشی کولی، یعنی تصور په تصدیق سره نشی معلومیدلی، ولا بالعکس او نه بالعکس تصدیق د تصور نه نشی معلومولی. عبارت یوزل اوئی لأن المعرف مقول وجداد چه معرف دا خو مقول وی حملیگی، والتصور متساوی النسبت او تصور متساوی النسبت دے دا رستوری سر لگو نو فبعض كل واحد منهما بدیهینا وبعضه نظرینا. بعض دا هر واحد دا دی دونا بدیهی دا او بعض چی دے نظری دا. والبسيط لا يكون كاسبا فلا بد من ترتیب امور للاکتساب وهو النظر والفکر. وهو النظر دا فتدبر کې دو خبرې دی غدر تکوم بیا. ولا يعلم دی وی نشي معلومه ولا تصور د تصدیق نه او تصدیق د تصور نه. تاسو کدا رشد العلوم کتلی دلته درته وضاحت کړی دی په دو عنوانونو طالبه. غرض د مصنف رحمت الله علیه د دغه عبارت نه اصل کې دی وی دفع د اعتراض ده. اعتراض دا دی معترض وی مخکې اوله کې کستاسو پامی تقریبا سلور شقه تاسو ته ما جوړ کړي وه چې کله مواله کې دا مسله شروع کوله. دا آغی سلور شقوقو یو شق داو معترض وی لکه جائز دی شی دا خبره چه تصورات دی طول نظریات شی. تصورات دی طول څه شی یعنی هر تصور دی نظری شی او تصدیقات بعضها نظریاتنا و بعضها بدیهیاتنا او د تصدیقاتو دی بعضی نظری شی او بعضی دی څه شی. مسئله تم پام دی سو احتمالو التم سلور ویلی یو پکی دو چه تصورات طول څه شی کا نظری کا او تصدیقات څه نظری کا او څه پکی څه شی کا. نو چې څه نظری کی او څه بدیهی کی نو کار بس چلوش دور او تسلسل نرازی. دا مخی چې تا کم خبره د دور کوله او د تسلسل کوله نو دا دور او تسلسل نرازی. ولی قانون تو گورا وی جائز دا خبره چې موقوف دی شي تصور نظری علی تصور آخر. تصور نظری خان دا تصور دی موقوفی تصور نظری دی موقوفی علی تصور آخر پچا باندی. دا تصور دی دا موقوفه پچا کا په بل تصور باندې کا. خو دغه تصور نظری دا آخر دی په دی اولنی باندې نه موقوف. دا بل دی پچا نه موقوفه دا دی په بل موقوفی مخکې پسې ځه ولیکن دا دلته رستونی په دی بل باندې څه شی کوو دور پورې نه موقوف کو. خپل خدا تصور دی دا تصور دی موقوفه که علی الاخر خدا بیرته په د باندې څه شی کوو نه موقوف ور باندې. نو نه دا پدی موقوفو بل یجوز ان یحصل ذلك التصور الاخر من التصدیق. بلکه دا خبر وی جائز دا چې حاصل دی شي دغه بل تصور د چانه تصدیق نه. دا بل تصور د چانه د تصدیق نه را حاصل کا. یعنی داغه د پاره معرب ته څه شی وګرځو تصدیق وګرځو. تصور یو نظری نو دا نظری دی په بل نظری موقوف کا او دا په بل موقوف کا بلکه دا حاصل کا پچا باندې یعنی د پاره کاسب او معرب سوق وګرځاوه تصور وګرځاوه تصدیق وګرځاوه. نو چې تصدیق ته وګرځاوه نو طالب دور راغی یو تصور په بل موقوف او دا بل په بل موقوف. نو دا خو هغه صورت کې راتل چې اړخونه سره یو وي یو هم تصور وي او بل
هم تصور وای. نو چې یو تصور دی په یو موقوف کو، نو بیرته په بل تصور مو موقوف کوه. دا د دې تصور د پاره معرف تصدیق وګرځاوه. نو چې د تصور د پاره د معرف تصدیق وګرځاو، نو توقف د یو په بل راغی. مسله باندې خو تاسې پوه شولئ. نو دا ورلاړ. دویم شق ته وګورئ. یا داسې کار وکړه طالبه چې دا تصدیقات ټول نظري کا او تصورات بعضې نظري کا او بعضې څه شی کا تصورات بعضې مخکې خو تصورات څه شی وه، نو بس یو نظري په بل نظري موقوف و، دا بل په دنه موقوف کو، نو هغه په چا را معلوم کا؟ په تصدیق باندې. اوس داسې کار وکړه چې تصدیقات ځینې ټول څه شی کا نظري کا او تصور بعضې نظري کا او بعضې څه شی کا بدیهي کا. بیا هم دور او تسلسل نه راځي. الکه دور و تسلسل سره کم ناراضی. وی جائز دا اینتهی سلسله اکتساب تصدیقات النظریه الى التصورات البدیهیه. سلسله د چا؟ د تصدیقات نظریه او ورسه و تصورات بدیهیه ولره. نو دور خو به هغه صورت کې راته چې یو تصدیق به بل تصدیق موقوف وای. یو تصدیق اړخونه یو وکنه. و چې تر لګیږي دا څه شی تصدیق نظری دا د موقوف که په چا باندې؟ په تصور بدیهی باندې. خو لانجه دی ورکه کړل. څه شی دی کړه طالبه؟ نو دواړو اړخونو ته معترض ویله لکه دور هغه صورت کې راته چې ته رالګېدلې دا تصورات یا کل بدیهي ویلې او یا دې څه شی ویلې؟ تصدیقات کل بدیهي ویلې او یا دې ورسره نظري ویلې اړخونه مو هلته ویلي وه. اول صورت کې داسې کار وکړه چې تصدیقات ټول څه شی کا؟ نظري کا، او تصورات نیم څه شی کا؟ نظري کا او نیمه. نو چې دا کم بدیهی دی هغه خو څرګند دی، ښکاره خبره. خو تصور نظري پکې څه شی کا؟ هله نیم یو طرف ته کا، دا په بل تصور را معلوم کا. خو دا تصور بیرته په دغه تصور باندې را معلومه که نه وای نه، ولې که را معلومه مو خو دور راته، بلکې دا تصور زه معلوم وایم بالتصدیق. نو چې معلوم بالتصدیق مې ویلې نو اړخ جدا شه. یا داسې کار وکړه طالبه ووایه چې تصدیقات ټول نظري کا او تصورات بعضې څه شی که نظري کا او بعضې. نو دلته بیا دور نه راځي. ولې؟ وایي کوم چې تصدیق نظري دی دا زه معلوموم په تصور بدیهي باندې. نو چې تصدیق نظري ته معلوم کې په تصور بدیهي باندې، نو په دې صورت کې اړخ بیا جدا شه. دور او تسلسل رانغی. نو ته څنګه راولګېدلې؟ ووایي چې مخکې دې ویل چې ټول اقسام د تصور بدیهي هم نه دي، ټول اقسام د تصور بلکې بعضې بدیهي دي او بعضې پکې څه شی دي. و دغسې کار وکړه که نه، داسې کار به دې کړی وای. نو دی راغې قلنا سره جواب کوي. خلاصه د جواب دا د تاسو وګورئ. ولا يعلم التصور من التصدیق دی. وی تعریف د نه معلومیږي تصور د تصدیق نه، یعنی د تصور تعریف په تصدیق سره نشي کولی. داسې نشي کېدلی چې تصور معرف کو تصدیق ورته معرف. وروسته وګوره. ولا بالعکس او بالعکس هم نشو کولای، داسې هم نشي کېدلی چې تصدیق معرف کو تصور ورلره معرف کو. داسې هم نشي کېدلی هله چې تصدیق او تصور معرف. داسې هم نشي کېدلی چې تصور معرف او تصدیق معرف. بالعکس هم نه کېږي. اول تراشه ولا يعلم التصور من التصدیق. دا ولي ولا بالعکس. دا ولي لأن المعرف مقولنا. دا لأن المعرف مقولنا دا د چا د پاره جواب دی؟ دا وجه د چا ده؟ د اول. یا لکه دا تصور د تصدیق نه نشي را معلومېدلی، یعنی داسې نشي کېدلی چې تصور معرف کې او تصدیق ورته معرف کې. ولی؟ لأن المعرف مقول. ځکه معرف څه شی دی؟ یعنی د معرف قانون دا دی چې معرف په معرف حملیږي. د معرف قانون دا دی چې معرف په معرف باندې څه شی کېږي؟ دا حملیږي. وجه درته وایو دا لأن المعرف مقولون چې د ویلې د اشاره دلیل ته کوي. خو دا لأن المعرف دلیل دی طالب، او دلیل که قانون دا وي چې مرکب من المقدمتین وي، صغرا او کبرا وي پکې. نو دلته تنها صغرا درته ذکر کړې ده او کبرا یې نه ده ذکر کړې. نو صغرا موږ او تاسې وروستو کبرا ورسره وروستو ذکر کوو. لأن المعرف اله دا صغرا او کبرا یې څه شی ده؟ کبرا یې څه شی ده؟ و معرف چې دی دا مقول وي، معرف چې دی دا حملیږي په چا باندې. دا رشتالعلوم والا در تاسې دا قصه اوږده کړې کله وي یا صغرا محذوفه کو یا کبرا محذوفه کو، هسې قصې میسې درته دغه کړي دي اوږدې کړي. نو دی وی معرف چې دی دا معرف دا مقول وي. او قانون ته وګوره دا صغرا
ولا شیء من التصدیق بمقول علی التصور. دا کبرا یو شی د تصدیق نه نشتا چې هغه د مقول شي په چا باندې، نو نتیجه خپل لاس ته راوځي. نو فلا شیء من التصدیق بمقولنا علی التصور. دا تعریف د تصور په تصدیق ولی نشي کېدلی؟ ویلی ان المعرف مقول، ځکه معرف کې دا قانون دی چې دی مقول وي. مقول معنا محمول وي. مقول معنا دا حملیږي، په چا حملیږي؟ معرف باندې. او صغرا کبرا ته وګورئ، ولا شیء من التصدیق الا بمقول علی التصور. او یو شی د تصدیق نه نشته چې هغه د مقول شي په چا باندې؟ په تصور باندې. نو بس نتیجه تا تخپل لاس ته درغله. فلا شیء من المعرف بتصدیقنا. یو شی د معرف نه نشته دی چې هغه د څه شی شي، یعنی معرف تصدیق معرف نشي جوړېدلی. تصدیق څه شی نشي جوړېدلی؟ الکه تا ویلي چې لأن المعرف مقول، نو صغرا خو د نظري ده او نظري صغرا خو دلیل غواړي کنه. نو په دې څه دلیل دی چې ته وایې چې الکه دا معرف مقول وي؟ وایي دلیل دا موږ ته رامعلومیږي د تعریف د چا نه، د معرف نه. مونږ چې کله د معرف تعریف وکړو نو دا وجه مونږ تاسو ته خپله رامعلومیږي. او تعریف د معرف څه شی وه؟ معرف الشیء ما یحمل علی شیء لافادة تصوره. مونږ ویلو چې معرف د شي دې ته ویلی کېږي چې دا به حملېږي په یو شي باندې د څه شي دپاره؟ لافادة. نو معرف الشیء ما یحمل علی شیء لافادة تصوره دا څه شی او تعریف. نو معلومیږي دا چې په تعریف کې څه شی شته دی؟ اله حمل دی کنه، لأن المعرف مقول. تعریف کې خپله حمل دی. او دا را معلومیږي د تعریف ته چا نه؟ د معرف د تعریف نه راته دا خبر را معلومیږي. او کبرا چې ولا شیء الا من التصدیق بمقول، نو فلا شیء من التصدیق بمعرف. النتیجه دا وه الک لا شیء من التصدیق بمقول علی المعرف. دا ولی یو شی د تصدیق نه نشته دی چې دا د حمل شي په چا باندې؟ په معرف باندې. وجه د دې څه شی ده؟ وجه مونږ دا ذکر کړله چې لأن التصدیق مباین مع التصور. تصدیق دا د تصور سره څه شی دی؟ د دوی په نسبت باندې تصدیق د تصور سره مباین دی. ولا یصح حمل احد المتباینین علی الاخر. او دا جائز نه ده چې حمل د یو د متباینینو د راشي په چا باندې؟ په مباین اخر باندې. یو مباین په بل مباین باندې نه حملېږي. تاسو ویلو په حمل کې څه شی پکار وي؟ اتحاد ذاتی پکار وي او تغییر اعتباری پکار وي. یو شی دو شیئین دي او دا دواړه سره په خپل منځ کې مباین دي، نو یو مباین په مباین اخر باندې حملېږي. نه داسې ته نشي ویلی چې الانسان حجرون. د انسان او د حجر په منځ کې څه شی دی؟ مباینت دی. نو چې د انسان او د حجر په منځ کې مباینت دی، نو یو مباین په بل مباین حملېږي نه. ورسېدی نو لا يعلم التصور من التصدیق. ولی لأنه مقول. لأنه دا دلیل دی لأنه مقولنا. ځکه دا دغه څه شی وي؟ دا خو مقول وي. او لا شیء من التصدیق بمقولنا على التصور کبرا. نو فلا شیء من التصدیق بمعرف. دا نتیجه شوله. لأن المعرف مقول صغرا ده، دلیل د صغرا د څه شی و؟ ودا معلومیږي د تعریف د معرف نه. معرف کې موږ دا ویلو چې ما يحمل على شیء لافادة تصوره. او دلیل د کبرا د څه شی دی؟ نو بنا په دغه باندې بیا په مابین د تصدیق او د تصور کې مباینت دی. یو مباین په بل مباین باندې نه حملېږي. په دې باندې مازغه خلاص ورپسې راځي. والتصور متساویه نسبت. او تصور متساوی نسبت دی. تصور څه شی دی؟ الکه د دې مقصد څه شی؟ تصور متساوی نسبت دی. دا التمنګ ویل چې ولا بالعکس او داسې نشي کېدلی چې تصدیق د معلوم شي د تصور نه، یعنی د تصدیق د پاره د کاسب تصور وګرځېږي. د تصدیق د پاره د کاسب څوک وګرځېږي؟ دا ولی د وجه درته وایي چې والتصور متساوی النسبت. او تصور متساوی النسبت دی، نو دا کوب صغرا کوي. دا څه شی کوي؟ نو اصل کې دلیل داسې جوړ کړي، یعنی ان التصدیق لیس ان التصور لیس کاسبا للتصدیق. دا تصور وی کاسب د تصدیق نه دی. دا دعوه دا تصور کاسب د چا نه دی؟ دا ولی خبرې بالعکس کوي. دلیل
لأن التسوية متساوي النسبة إلى وجود التصديق وعدمه. وی دا تصور چه ده دا متساوی النسبت ده چالرا وجود د تصدیق لرا و عدم ده غلرا ولا شیء او نشت ده یو شیء من متساوی النسبت یو شیء متساوی النسبت بی بمرجح لوجود التصدیق على عدمه دا کبرا یو شی نشته دی چې هغه متساوي یو شی خپله دی متساوي نسبت وي نو داسې یو شی چې هغه متساوي نسبت وي هغه مرجح چا لره وجود د تصدیق لره په تصور باندې نه دی هغه مرجح چا لره وجود د چا لره د تصدیق لره په عدم د تصدیق باندې نه دی نو نتیجه لاسته درغله چې ان التصور ليس بمرجح لوجود التصدیق على عدمه. د دې مسله موږ تاسو څنګه کوو تصور وی کاسب د تصدیق نشي جوړېدلی وجه مو څه شی ویلې دلیل مو څه شی ویلې وی دا تصور متساویون څه شی دی الکه تصور متساوی نسبت ته څه معنی یعنی د تصور نسبت مساوي دی هم د تصدیق وجود ته او هم د تصدیق عدم ته د تصور نسبت څه شی دی هم د تصدیق وجود ته او هم د تصدیق دا څه غورا وکنه دلیل د دې څه شی دی وای مخکې مونږ او تاسو ونه ویلې چې نعم لا حجر فی التصور الا فيتعلق نو تصور د هر شي پوری تعلق نسی هم تصور تعلق د چا پوری نسی د شي پوری هم د شي د نقیزه پوری تعلق نسی ام دقه تصور د مونږ او تاسو نو وایو الکه تصور په قضیه مزعنه کې هم شته او تصور په قضیه مشکوکه کې هم شته په دوانو کې چې د تصور دی نو چې هر کله تصور شو دا متساویت النسبت دی وجود د تصدیق ته او عدم د تصدیق ته دا ولی قانون مو ذکر کا ویلی ان التصور هو تمثل نفس الشيء في ذهنه بدون لحاظ المطابقه ولا مطابقه والوقوف تصور عبارت چا نه دی د تمثل د نفس د شینه په ذهن کې یو شی ته نفس د ذهن ته نفس د یو شی راشي بغیر د لحاظ د مطابقت نه او د عدم مطابقت نه او د وقوف نه او د عدم وقوف نه او تصدیق عبارت چا نه د تمثل د شینه په ذهن مع لحاظ المطابقت ولا مطابقه الکه دا شی صادق ده یا نه ده حکم شته یا نشته ده تصدیق دغه شی ده تمثل د یو شی په ذهن کې راغی او لحاظ د وقوف یا د لا وقوف پکې ده لحاظ د مطابقت او د لا مطابقت پکې ده او تصور عبارت ده د تمثل د نفس شی نه په ذهن کې بغیر د لحاظ د مطابقت او د چانه د عدم مطابقت نه نو تصور متساوی النسبت شي تصور څه شي یعنی تصور نسبت د تصدیق وجود ته او د تصدیق عدم دوه ته برابر ده نو چې دوه ته برابر شه او کوم یو شی چې متساویت النسبت وي هغه مرجح نشي جوړېدلی وجود د تصدیق لره په عدم د تصدیق باندې د دې نسبت چې دوه ته برابر دي نو دا مرجح نشي جوړېدلی ولی نشي جوړېدلی طالبه که بیا هم یو شی د دې دوه ته متساوي نسبت دی او وجود د دې یو لره په دې بل ترجیح ورکوي او نسبت دوه ته څه شی دی سره مساوي برابر دی نو فحينئذ يلزم الترجيح او ترجیح بلا مرجح څه شی دی دا باطله نو چې ترجیح بلا مرجح باطله شو نتیجه لاسته دا راغله چې هلکه تصدیق دا معارف دپاره د چا تصور چې دی دا معارف دپاره د تصدیق نشي جوړېدلی ځکه دا وجود د تصدیق او عدم د تصدیق دواړو لره څه شی دی مساوي دی اوس که ته یو ته ترجیح ورکوې په بل باندې نو لازمیږي ترجیح بلا مرجح نو په دې مقدمه باندې مو مازغه خلاص شول تصدیق معرف ده تصور نشي جوړېدلی لانه مقول صحیح شوه او کوم شی چې څه شی مقول وي نو تصدیق په تصور نه حملېږي نه حملېږي نتیجه لاسته دا راغله چې تصدیق معرف نشي جوړېدلی وجه مې د دوانو د صغرا مو هم ویل د کبرا مو هم ویل تصور د تصدیق معرف نشي جوړېدلی ولی تصور متساوي نسبت دی هم د تصدیق وجود ته هم عدم ته اوس که ته رالګېږي د وجود ته ترجیح ورکوې په عدم باندې او دا ترجیح په هغه شي باندې ورکوې چې هغه د دواړو ته متساوي نسبت و نو لازمیږي په دې دوران کې ترجیح بلا مرجح او ترجیح بلا مرجح باطله ده نو دا په یو بل هم نه معلومیږي داسې نشي کېدلی چې تصورات ټول نظري کو او تصدیقات بعضې نظري کو او بعضې څه شی کو داسې هم نشي کېدلی چې تصدیقات ټول نظري کو او تصورات بعضې څه شی کو
خانو نتیجه لاسته دا راغله. اوس ګورې ورته فبعض کل واحد منهما بدیهی و بعضه نظریونه. دا نتیجه لاسته دا راځي چې بعضې د هر واحد د دې دواړو نه یعنی ځینې به پکې نظري وي او ځینې به پکې څه شی وي ځینې به پکې څه شی وي نظري وي او ځینې به پکې څه شی وي بدیهي وي. ځینې به نظري وي او ځینې به یوه مقدمه ثالثه ابتدا کې موږ او تاسو ویلي وو چې هلکه څوک دی چې بسیط تی کاسب شي که نه بسیط تی څه شی شي نو دی په هغې باندې مرد کې چې والبسیط لا یکونو کاسبا نو څه چل به کوې نو بیا ورته نوره قصه درته کوي فلا بد من ترتیب امور. بسم الله الرحمن الرحیم. والبسیط لا یکونو کاسبا دی وی بسیط چې دی لا یکونو کاسبا هغه کاسب نوی بسیط کاسب. غرض د ماتن رحمت الله علیه په دغه عبارت سره طالب دفع د اعتراض نه. اعتراض دا د معترض وی تا مخکې دا وضاحت وکړه چې منطق ته حاجت شته او دا حاجت الی المنطق دی بنا کړی په مقدماتو ثلاثه باندې. یوه مقدمه مخکې تا دا ویلی چې علم المنطق دا محتاج الیه علم دی. ولی وی ځکه علم تقسیمیږي تصور او تصدیق ته یوه او بیا دا هر واحد تقسیمو مونږه چاته لکه دا اوس پاس چې مو ویلی هر واحد تقسیمو چاته نظری نو فبعض کل واحد منهما بدیهی و بعضه نو د تصور هم بعضی نظری ده او بعضی بدیهی ده او د تصدیق هم بعضی نظری ده او بعضی څه شی ده نو تصدیقات ځینې نظری شول او ځینې بدیهی نو تصورات هم ځینې نظری شول او ځینې چې دا قانون تاسو وویلی نو بیا مو وویل چې هلکه دا نظری چې دی دا موقوف دی په نظر باندې او نظر عبارت دی د ترتیب د امور معلومونه لاندې رستو را روان ده ولا بد من ترتیب امور للاکتساب وهو النظر والفکر چې هغه څه شی دی نظر او فکر دی. نو اوس دې ځای کې معترض ملا صاحب درته وی دا خبره زه در سره نه منم. دا ته چې وی نظری موقوف دی په نظر باندې او نظر عبارت دی د ترتیب د امور معلومونه او په ترتیب کې کله ناکله څه شی راځي خطا راځي او چې خطا راځي لابد من قانون عاصم او هغه قانون عاصمه نه دی مګر څه شی نو دا در سره نه منم. ولی نه منم ځکه در سره نه منم معترض وی چې دا نظر چې دا ترتیب چې راځي نو دا په کوم نظر کې راځي په نظر مرکبه کې ترتیب پچا کې راځي یو نظر دی او دا نظر مرکب دی نو ترتیب په هغې نظر مرکبه کې راځي. اوس که نظر داسې وي چې دا نظر طالب بسیط وي نو په بسیط نظر کې به څه شی راشي اله څه خطایی راشي. ګوره نظر دی او ترتیب پکې ورکوي نو کله سړی په هیئت کې خطا شي مخکې مې درته ویلي چې د خطا دو صورتونه دي او کله سړی خطا شي په چا کې په ماده کې. نو اوس چې یو شی بسیط وي نو په بسیط کې خو ترتیب وي نه نو چې په بسیط کې ترتیب نه وي نو په هغې کې خطایی نه راځي او چې خطایی نه راځي خبر استا دا چې لابد من قانون عاصم دلته یو قانون عاصمه پکار دی چې هغه قانون عاصمه تا د خطایی نه وژغوري نو هغې ته ضرورت پاتې نه شنو. کاسب څوک کا بسیط کا او خطایی په چا کې راتلله دا په کاسب مرکب کې راتلله هغه کاسب او هغه معرب چې هغې کې ترکیب وي نو په هغې کې خطایی راتله یا خطا د هیئت او یا خطا د چا د مادې او په تصدیقاتو کې په دلیل کې خطا راتلله. اشکال اربعه مونږ او تاسې ویلي د هر شکل دپاره څه شي خپل خپل شرایطو نو چې تا شکل یو جوړ کو شرایط د هغې په ځای باندې نه وي شرایطو کې څه شي بدلون وي نو خطایی خو په هغې ځای کې راغلله. اوس چې کله بسیط دا کاسب بسیط وي مرکب نه وي نو په بسیط چې کې به خطایی د کوم طرفه راشي. مسئلې باندې تاسو ورسېدل انشاءالله. نو دی راغې جواب وکوي درته چې والبسیط لا یکونو کاسبا ملا صاحب بسیط چې دی هغه کاسب نه وي بسیط کاسب و د پاره د وضاحت ته مقام دا خبره ځان سره یاده کې اوه طالب بسیط چې دی دا غالبا په درې معناګانو باندې راځي. شرلقاید کې دا خبره تاسو ته ما کړې وه
کله نا کله چې د بسیط راځي طالب په معنا د چا سره؟ د سطح سره. دا یو اصطلاح ده. بسیط په معنا د چا سره راځي؟ د سطح سره. او بسیط چې په معنا د سطح سره راځي دا صدرا کې صدرا مولا صاحب وی اذا دحرجت الكرة بالبسيط المستوي او بالسطح. کله نا کله چې ته وغړوي چالره کورې لره په بسیط مستوي او بالسطح. دا او بالسطح تفسیر د چا د پاره؟ د بسیط مستوي د پاره ده. نو چې ته وغړوي چالره د کورې لره کوره ورغړوا او بسیط. نو ګوره دلته بسیط په معنا د چا سره؟ د سطح سره. یعنی کوره ورغړوي په سطح باندې. دویم طالب بسیط راځي په معنا د عدیم الاجزاء سره. په معنا د چا سره؟ آغا شی چې بالکل اجزا نه لري. او دا کوم شی چې بالکل اجزا نه لري مونږ تاسو ویلي دي همدغه ته بسیط حقیقي وایي. بسیط حقیقي عدیم الاجزاء ته وایي. لکه مونږ تاسو وی چې الله تعالی بسیط دی. نو ذات الله تعالی بسیط دی. نو دا بساطت دلته په دغه معنا سره مونږ تاسو اخلو په معنا د عدیم الاجزاء سره. یعنی الله تعالی لره بالکل اجزا شته دی نه. الله تعالی لره بالکل اجزا وشوا. او درې منګو تاسو بسیط اخلو په معنا د چا سره؟ اجزا متفقه الحقائق سره. بسیط شی کوم یو دی؟ وای بسیط شی دغه شی دی چې د دسی اجزاونه جوړ وي چې دغه اجزا او حقایق سره څه شی وي؟ په خپل منځ کې سره متفق وي. مثال به څنګه لکه اجزا د اوبو. اجزا د چا؟ اجزا د اوبو. نو اوبو طالب دي ته خلق جسم بسیط وای. اوبو بسیط دي والا کسره کم بسیط دي. ته دریاب ته وګوره او بیا په لوټه کې کوزي کې اوبو ته وګوره او بیا یو ساس کې ته وګوره. نو ساس کې لږ دریاب بیخي ډېر یو سیند دغه په نسبت کم دغه کې لا ډېر. نو ته دې نقطو ته وګوره نو دې کې بساطت د کوم ځای نه راغی؟ دا خو اجزا لري کنه. دغه د ټوله دنیا رانیولې ده. د و چنل همدا حصہ د ځمکې څه شی ده؟ دا ډېره ده. نو دې ته بسیط څنګه وای؟ وای بسیط چې دې ته مونږ وایو نو دلته بسیط په معنا د چا سره دی؟ دا ترکیب د دې چې راغلی نو دا د داسې اجزاونه راغلی چې دا اجزا په خپل منځ کې متفقه الحقیقت دي. متفقه الحقیقت ځکه دي طالب وړوکی یو ساس کې رااخلی. نو دا وضاحت مې درته کړو. هم نوم یې د اوبو دی او تعریف یې مقه دی چې جسم رقیق سائل. دا غ جسم دی چې په دې کې رقت پروت دی او سیلان پکې پروت دی. نو دا دندغه احساس کی تعریف هم منګه کو. او کته چیرته دریاب تلاړي او دی ویلي چې دریاب چاته ویلې کیږي نو هم اوبدي هغه تم اوبوي. نو مغه یو نوم دی او تعریف چې کم تا د قطرې کړي دی نو مخه تعریف د دریاب هم دی. مسله باندې تاسو پوښولې. نو جسم رقیق سائل دی تعریف دی. نو دې تم بسیط ویلې کیږي. اوس د دې په خلاف مرکب کوم یو دی؟ د دې اولنی په خلاف مرکب کوم یو دی؟ نو کم جسم چې طالب است شی وی عدیم الاجزا وی د دې په خلاف مرکب دی. نو بیا مرکب چاته ویل کیږي؟ ذل اجزا. عدیم الاجزا بسیط او ذل اجزا. او دغه رنګ دا بل بسیط د دې په مقابل کې مرکب دی. نو دا بسیط چاته ویلې؟ دا بسیط چې جوړو د اجزا متفقه الحقیقت نه او د دې په خلاف مرکب دی. نو مرکب بیا هغه مرکب دی چې جوړ د اجزا مختلفه الحقائق نه وي. لکه مثلا شربت راواخ. نو شربت طالب څه شی مرکب دی که بسیطه؟ دا مرکب دی. خد چانه دی جوړ کړی دی؟ اجزاونه می جوړ کړی دی. نو اجزا مختلف الحقیقت دی. ګوره اوبدي پکې دغه حقیقت جدا دی. بوره ده پکې دغه حقیقت جدا دی. رنگ دی پکې اچولې دی طالب دغه حقیقت جدا دی و غیره. دا نور شیان منګو تاسو وایو په مسله باندې خو ان شاء الله ورسېدلې. دې ته څه ویلې کېږي؟ بسیط ویلې کېږي. نو چې هر کله قانون د سشنو اوس دلته راځه دی وی ول دلته مراد د بسیط نه بسیط په معنا د عدیم الاجزاء سره دی. په معنا د چا سره؟ دا اولم نه دی دریم هم نه ده منځنۍ چې کومنګ تاسو چې بسیط چاته ویل کېږي؟ عدیم الاجزاء ته. نو د راغې جواب کې ویل کته وای چې کاسب کله نا کله بسیط وي. کاسب څه شی وي؟ او ته خو وای چې منطق ته ځکه ضرورت دی چې کله ترتیب کې خطای راځي. نو ترتیب کې خطای هغه صورت کې راځي چې کله دا بس دا کاسب سوک وي مرکب. او که کاسب بسیط نو بیا خو پکې خطای ناراضي. چې هر کله کاسب بسیط چو خطای پکې رانغله نو اوس قانون عاصمت ضرورت پیدا نشه چې وهو المنطق.
نو دی راغې جواب یې وکړ والبسیط لا یکونو کاسبنا، دی وی بسیط چې دی دا کاسب نشي جوړېدلی، بسیط کاسب نشي جوړېدلی. ولې نشي جوړېدلی طالبه؟ ولې نشي جوړېدلی؟ وجه ته وګورئ. وی بسیط کاسب ځکه نشي جوړېدلی، کاسب به مرکب وي. کاسب به څه وي؟ بسیط کاسب نشي جوړېدلی. او چې کاسب د مرکب که نو مرکب کې خو څه شی وي؟ خامخا ترتیب وي که نه؟ نو ترتیب به کله خطا وي او کله به څه شی وي. اوس دا بسیط کاسب ولې نشي جوړېدلی؟ د هغې دپاره وجه وایو. وجه دا د طالبه وی په کاسب کې معتبر تعین بعد الابهام وي. دا وجه ده. په کاسب کې معتبر څه شی وي؟ تعین، او تعین بعد الابهام دا په مرکب کې راځي نه په بسیط کې. په کاسب کې معتبر تعین بعد الابهام ولی وي؟ قاعده موږ تاسو ویلې وه، کله چې ته راولګېدلې طالبه او دا مجهول انسان تا ځان ته را معلوموه، د دې دپاره کاسب پکار دی. کاسب ته معرف ویلی کېږي. نو په دې معرف کې طالبه څه شی وي؟ تعین وي او بعد الابهام. یو ځل به پکې ابهام وي او بیا به پکې څه شی وي؟ تعین وي. دا تعین بعد الابهام کله راځي؟ نو موږ وویل چې اجزا د معرف تقسیم وي چاته؟ قسمینو ته. یو جزء عام د معرف وي او بل جزء خاص د معرف وي. او قانون د معرف دا چې عام جز به مخکې کې او خاص جز به تینا څه شی کې وروستو کې. دا عام جز چې د تی مخکې که او دا خاص جز د تینا وروستو که، د هغې نه بعد بیا به راولګېږي. دا به جوړ کې مرکب توصیفي تقییدي او مرأت به چاته کې؟ معرف ته کې. دا قانون خو مونږ ویلی و که نه؟ او په دې معرف کې څه چل وي؟ په دې کاسب کې څه چل وي؟ وایي دې کې تعین بعد الابهام یو. تعین بعد الابهام په دې صورت کې راځي چې معرف کې یو ځل عام راوړه، نو په عام کې عموم او شمول وي کل افرادو ته. ابهام پکې نه دی؟ ټول افراد ته نه. کوم یو مراد کې خاص ذکر دی؟ معلوم دی؟ نه. او چې کله دې ورپسې خاص راوړه، نو په خاص کې طالب څه شی وي؟ تعین وي. نو لکه مثلا د انسان تعریف تا کو، نو یو ځل دې وویلې چې انسان څوک دی؟ حیوانون، عموم راغی پکې ابهام دی. او بیا دې ورپسې وویلې چې ناطقونه، ناطقون کې څه شی راغی؟ تعین راغی. لکه حیوان خو ډیر دي، کوم حیوان یادوم؟ هغه حیوان یادوم چې کوم حیوان ناطق دی. نو په دې کې تعین بعد الابهام دی. نو دا قانون د معرف دی چې په معرف کې به تعین بعد الابهام وي، او تعین بعد الابهام دا په چا کې نه وي؟ اله په چا کې نه وي؟ بسیط کې نه وي. ځکه بسیط کې به یو شی راوړي. څه شی به راوړي؟ یا به عام راوړي او یا به پکې څه شی راوړي. نو دی وی والبسیط لا یکونو کاسبا، او بسیط مناسب کاسب نه دی، بسیط کاسب نه دی. لکه معترض وی دا خبر زه نه منم چې ته وی بسیط کاسب نشي جوړېدلی. زه به تا ته بسیط در وښایم چې بسیط به کاسب وي. او مثال په خارج کې څنګه دی؟ لکه تعریف د انسان په ناطق سره. تا نه څوک پوښتنه وکړي مل انسان، او ته راغلی په جواب کې دې ورته تنها وویلې چې انسان څوک دی؟ ناطق. انسان څوک دی؟ یا تعریف د انسان په عرضیاتو سره وکړي. تا نه چا پوښتنه وکړه چې انسان څه شی دی، او جواب دې ورته ورکړي چې انسان ضاحک دی. نو تعریف د انسان یا دې تنها په ضاحک سره وکړه، او یا دې تنها په چا سره وکړه؟ په ناطق سره. نو دغه تعریف بالبسیط راغی که نه؟ ته څنګه چې بسیط کاسب نشي جوړېدلی؟ نو جواب وکړئ مراد زمونږ د مرکب نه مرکب معتبره دی. مراد زمونږ د کسب نه چې دلته کم کسب یادو، مراد زمونږ د کسب نه کسب معتبر او منضبط دی. و طالب قانون ته وګوره، وی بسیط ګر چې کاسب جوړېدی شي، لکه په دغه صورت کې چې تعریف د انسان تا په چا سره؟ په ناطق یا په ضاحک سره وکړو. ودې که دغه د بسیط راغی، ولیکن دغه کاسب ته دوی اعتبار نه ورکوي. ولې؟ کاسب معتبره یا کسب معتبره په نزد د مناطقو باندې هغه کسب معتبره دی چې په کم کسب کې څه شی وي؟ هله تعین کم کسب کې څه شی وي؟ او دلته شته ټیک د کاسب دی، خو څه شی نه دی؟ معتبر نه دی. او زمونږ مراد د کسب نه کم کسب دی؟ کسب معتبره. او کسب معتبره هغه دی چې کم کسب کې څه شی وي؟ تعین بعد الابهام وي. دا یو جواب شه. دویم جواب علما دا کوي چې مراد د کسب نه ګوره شایع او کثیر دی. مراد د کسب نه څه شی دی؟ نو چې مراد دی د کسب نه کسب شایع او کسب کثیره که، نو ګوره کسب شایع او کسب کثیر کوم یو دی؟ هغه دی چې په هغې کې تعین بعد الابهام وي، یا معتبر یا شایع او کثیر. نو معلومیږي دا چې طالبه بسیط هم کاسب جوړېدی شي، او چې بسیط ته کاسب کوي نو دا کسب شایعه کثیره نه دی.
او دا دوی چې کم کسب یادوي نو مراد د دوی د کسب نه څه شی دی؟ کسب شایع کثیر دی. هغه کسب چې کم څه شی وي شایع وي او کثیر وي. د همدې وجې نه چې مراد د دوی د کسب نه کم کسب دی کسب شایع کثیره دی، نو شیخ ابو علي سینا چې د دغه فن امام دی هغه دا وضاحت راته کړی چې لأن الکسب بالمفرد، کسب په چا باندې؟ په مفرد باندې نادر خداجون. دا د ابو علي قول دی چې کسب په مفرد باندې یو نادر دی او دویم خداج او نیمګړی دی. نو چې هر کله ابو علي وایي چې کسب په مفرد باندې دا نادر دی او خداج دی نیمګړی دی، نو تا ته څه پکار دی؟ کسب به په چا باندې کې؟ کسب کامل به کې که کسب نیمګړی کسب به کې؟ کامل کسب به کې. او کامل کسب په هغې صورت کې راځي چې یو ځل ابهام راشي او بیا تعین راشي. او دریم جواب ځینو علماو دا کړی دی، دا در سره بیا نه مانم چې څوک راولګي تعریف د انسان په ناطق سره وکړي دا تعریف بالمفرد، یا تعریف په ضاحک سره وکړي دا تعریف بالمفرد دی، دا نه مانم. بلکې دا تعریف د انسان چې په ناطق راغی یا تعریف د انسان چې په ضاحک سره راغی دا تعریف بالبسیط نه دی، بلکې دا هم تعریف بالمرکب دی. دا تعریف بالمرکب دی، تعریف بالبسیط نه دی. دا ولی ځکه تعریف د انسان په ناطق سره یا په ضاحک سره دا تقاضا د معلومیت د انسان کې بالوجهه چې دا معرف په تا ته من وجهن څه شی وي؟ معلوم وي. ځکه که من وجهن تا ته معلوم نشي او ته رالګېږي حکم ورباندې کې نو لازمیږي څه شی؟ طالب طلب د مجهول مطلق. نو دا تعریف مرکب شه د ناطق نه او د وجه نه او د ضاحک نه او د چا نه. یعنې ته چې رالګېږي او په ده باندې حکم د چا کې؟ د ضاحکون کې. نو دا ضروري ده چې دا انسان به تا ته من وجهن معلوم وي، نو حکم به د چا کې؟ د ضاحکون کې. او یا دغه رنګې دا انسان به تا ته من وجهن معلوم وي، نو دغې نه بعد ته به رالګېږي حکم به د چا کې؟ طالبه د ناطقون کې که نه. نو تعریف مرکب شه، یو د ناطق نه او بل د من وجهن نه. یا من وجهن تا ته معلوم ده، او دا تعریف مرکب شه د چا نه؟ د ضاحک نه او د من وجهن نه. نو تعریف بیا بالمرکب راغی، تعریف بالمفرد رانغی. او څلورم جواب علماو دا کړی دی، هغوی دا خبره کوي یا لکه دا ناطق چې راغلی او یا کاسب چې راغلی، دا ناطق او کاسب دا مفردات نه دي، دا بسایط نه دي، بلکې دا مرکبات دي. مرکب نه تعبیر دوی څنګه کوي؟ ناطق ذات من له النطق. او د ضاحک نه دوی تعبیر څنګه کوي؟ ذات من له الضحك. نو چې د ناطق نه تعبیر په ذات من له النطق سره کوي او د ضاحک نه تعبیر په ذات من له الضحك، نو دا اوس مرکبات شو کم بسیطات شول. بهر تقدیر طالبه دی راغی هغه دا وروستو خاصې اوږدې قیسې درته راوږدې کړي دي. خوندور جوابونه هغه دي چې کم پاس منګولې، داسې باید تاویلات دي دا رستونه چې دوی کوي. خوندور جواب دا دی چې مراد زمونږ دلته ګوره د کسب نه کم کسب دی کسب معتبره یو، یا مراد زمونږ د کسب نه کسب شایع کثیر دی. هغه کسب چې کم کسب شایع کثیر وي او کسب شایع کثیره چاته ویلی کېږي؟ چې په هغې کې تعین بعد الابهام وي. بسیط سره به څه شی راشي؟ تعریف به راشي او کسب به وشي، خو دا کسب څه شی دی؟ په دې کې تعین بعد الابهام نشته دی، یو شی او تعین بعد الابهام په دې صورت کې راځي چې مخکې یو ځل عام راوړي او د عام پسې وروستو څه شی راوړي؟ خاص راوړي. ګورې ورته چې هر کله خبره داسې شوله بسیط هم لا یکونو کاسبا، بسیط کاسب نشي جوړېدلی، نو درېیمه مقدمه هم درته په لاس ته راغلله. بسیط به څه شی وي؟ مرکب بی. نو چې بسیط مرکب شو نو فلا بد من ترتیب امور للاکتساب وهو النظر. نو خلاصې نشته دی د پاره د ترتیب د چا؟ الا فلا بد من ترتیب امورنا، خلاصې نشته دی د ترتیب د امورنا للاکتساب د پاره د اکتساب. وهو النظر ام د قشي ته نظر ویلی کېږي. نو لازما ته به رالګېږي کسب به کې او په کسب کې ترتیب د امورو معلومه وي. نو چې ترتیب د امورو معلومه دی وکړه د پاره تحصیل د مجهول، دې ته څه ویلی کېږي؟ منطق ویلی کېږي. دې ته نظر ویلی کېږي او کسب ویلی کېږي. نو چې نظر او کسب ورته ویلی کېږي نو طالبه په نظر او په کسب کې کله ناکله څه شی راځي؟ اختلاف راځي. څه شی راځي؟ نو چې په نظر او کسب کې اختلاف راځي نو فلا بد من قانون عاصمنا، دلته یو قانون عاصمه پکار دی چې وهو المنطق.